دجالي فتنې چې امت مسلمه د دجالي فتنو څخه کیږي ښکار کیږي داغه منبع داغه سرچشمه هغه وایي چې هغه مغرب دی، هغه څه دی ویسټ دی، چې هغه عیسایت او د يهودیت په منځ کې اگر چې څه فرق او اختلاف شته لیکن دا برته څه دي سره یو دي او د دې د یووالي په نتیجه سره هغه سره یو تهذیب مخترالی چې هغه پر اسباب او پر مادیات باندې دغه څه دي ایمان او یقین دی، هغه الحاد او پر شرک باندې پر دهریت باندې پر سیکولریزم دغه څه دي بنیاد دي. کوم وګور سر مسلمانان دي نه د دې توجه وس د ایمان بجا مادیات زیات شوی ده ځکه چې په دې ترکیب د عرب ملک ته مغرب ملک ترکیب کړی نه په دې کې د ترکیب نه فتنو او د شیطان پرستی یا نفست پرستی یا هوا پرستی د دا د پرېښول لپاره د مخلوق لپاره موږ لاړ سو دغه ته سحرات لاړ سو کنه معاشره کې به ژوند کړي دنیا به اختیاري په تور سبب به تسکه اختیاري اسلام د تعلیم ته نه درکې اصلاح نفس حکم درکې د تر دا نظر سوای چې بالکل ته د معاشري دې معاشره څخه هغه پرېږ د واده مکو کاروبار مکو نوکری لازمت مکو اسلام دې څخه تسکه هغه نه راګرځي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. الناس تو ګردم الګورو زه شکریا ادا کوم چې د نن پروګرام د ایرالو شرکت یې وکړي. د نن بوک کلب دغه عنوان چې دی د مولانا سید ابو الحسن علي ندوي رحمه الله یو مشهور کتاب دی چې هغه معرکه ایمان و مادیت دی. د کتاب د تفصیل سمخ کې ابو الحسن علي ندوي رحمه الله چې هغه په اردو ژبه کې په علي میا باندې څه دی مشهور دی دغه یو مختصره تعارف هغه ستې مختصر بیانول غواړم. مولانا ابو الحسن علي ندوي دا د شلمې صدي عیسوي په عظیم مفکرینو کې عظیم علماو کې او په عظیم مورخینو کې د سره زیغه شمار راځي. په 1914 کې یو وفات شوی دی او په 1999 کې د وفات شوی دی په 1914 کې د پیدایش دی. نو د بر صغیر هغه نامور علماء کرام دا ذکر کې کدي هغه کې یو مولانا ابو الحسن علي ندوي رحمه الله دی. د 50 څخه زیات د کتابونو لیکلي دي چې هغه کې داسې کتابونه شته چې هغه یو کتاب تر شلو زبو زیات هغه څه شوی دی ترجمه شوی دی لکه تاریخ دعوت و عظمت یا د عربي او د کتاب دی چې ماذا خسر العالم بانحطاط مسلمین دا تر شلو زبو زیات څه شوی دی هغه ترجمه شوی دی. د عالم د دنیا مختلف یونیورسيټیز تر درزن زیات دي اعزازي ډاکټري ډیګري د اصلي څه کړی هغه ورکړي نو ډیر لوړ مفکر عالم دی. دا کتاب چې دی د هر کتاب شاته یو پس منظر دی د لیکلو سي یو سبب دی د دې شاته د لیکلو ډیر دلچسپ سبب دی. دی وایي چې د کشنی په کردار کې د کشنی په رجحانات کې هغه د مور پلار تربیت هغه ډیر زیات عمل دخلي. دی وایي چې د مور ماته تاکید وو چې هر جمعه ته سوای سورې کهف سکو تلاوت کو وای ما د سورې کهف سکوي تلاوت کوي. د سورې کهف سره د مناسبت دومره زیات سو چې سورې کهف ماته میمورایز د سورې کهف زسه جوړ سم حافظ جوړ سم. بیا ما دینی علم حاصلوي چې پر مخ لاړم د سورې کهف فضایل ما مخترالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنې متعلق ویل دي چې آدم علیه السلام تخلیق شوی دی او د قیامت ورځ پورې څومره فتنې راځي په هغه کې تر ټولو د غټه فتنه چې ده هغه د دجال څخه فتنه ده دغه څخه د بچاو د پاره چې هغه اکثیر نسخه ده یا تریاک دی هغه الله سبحانه وتعالى دغه صورت څخه کړی هغه نازل کړی. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ستان چې کوم سړی سورې کهف وایي الله سبحانه وتعالى د دجال د فتنې څخه سکی محفوظ کی او کپوره سورې کهف د نو وایي د سورې کهف اول لسایتونه یا اخري لسایتو ته مله پاک د سور کړی دي تاثیر ور کړی.
نو دوی وایي زما تجسس نور څه کې دی هغه زیاتې دی چې په دې کې کم مضامین دي کم مطالب هغه څه دي پراته دي چې په هغه مضامینو مطالبو امت ځان څه خبر کی ځان څه په پوه کی چې دا دومره غټه فتنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت څه کړي دي جن ویرولې دي چې په دا امت کې به دجالون کذابون به راځي بیا به هغه اخري غټ دجال څه کېږي هغه راځي څه دې غټ فتنه او ازمایش نشته وایي نو چې غور فکر پر وکړي ما ته دوه مضمونه د سورې کاف څه مضامین دي په هغه کې دوه مضمونه زما مختص هغه رالو هغه یو مضمون چې دی هغه د ایمان دی دویم مضمون څه دی هغه د مادیت دی دجال څخه به چې محفوظه کېږي انسان د ایمان په ذریعه د ایمانی صفاتو په ذریعه به انسان څه کېږي هغه محفوظه کېږي او خدای دې نه کړي څومره مادیت یا ظاهري اسباب په دې کې انسان څه کېږي مبتلا کېږي هغه به د دجال د فتنې او د ازمایښت سره څه کېږي هغه مخامخ کېږي نو د واقعیت بیانوي چې مثال د سوره کهف چې په دې کې بنیادي طور الله سبحانه وتعالی څلور کیسې څه کړي دي هغه بیان کړي دي دوی بس هغه کې دوی عقیدې دوی نظریې دوه انساني نفسیات دا څه دي کار فرما دي او کدا څلور سره واقع چې هغه واقعیا د اصحاب کهف ته دویم واقعیا د اصحاب الجنتین چې سړی دغه سي دوه باغونه دریم واقعیا د خضر علی السلام د موسی علی السلام سره واقعیا صدر واقعیا د ذوالقرنین واقعیا ده دوی په دا واقعیا چې ته ګورې بس د دې واقعي د ګرد مضامین چې هغه څه دي د هر آیت هغه د دوه عقیدو د دوه نظریو د دوه مضامین سره څه دي هغه مربوط دي هغه یو د ایمان عقیده ده یو د ایمان ایډیالوژي او نظریه ده یو د ایمان حامل صفات او د ایمان د نفسیات حامل انسانان دي دویم انسانان داسي شغه مادي تصورات د مادي نظریات څخه جوړ شوی هغه دی اسیر جوړ شوی وای دا مضامین چې مغور فکر پر کوي زما مخ ته دغه دوه شانس کېدو هغه ښکار کېدو دغه مضامین مخ ته کېدل هغه راتل مطلب یو خلک دی په نور الفاظ کې تعبیر کوي چې پر غیب باندې یو طاقت ست چې هغه غیبی طاقت دی هغه یو ظاهري څه دي اسباب دي دا خلک څه چې هغه پر هغه د غیب پر طاقت چې الله سبحانه وتعالى ذات دی پر هغه باندې کامل سلري ایمان لري دویمه طبقه هغه د چې هغه پر ظاهري اسباب پر ظاهري وسایل وغه لري ایمان او یقین لري او خدای پاک دین او شریعت د زینه د ژوند دي څه کړی هغه استلی و دې بیانې چې د دجال وایي وسط یا د دجالي فتنه د دې ظهور د کوم معاشري د کوم تهذیب د کوم ځای هغه څه کیږي د دې پورا وضاحت تفصیل دي څه کی هغه بیانې نو دی وایي چې دا مغربي تهذیب چې دی مغربي تمدن چې دی دی وایي د دجالي فتنه چې امت مسلمه د دجالي فتنو څخه کیږي هغه ښکار کیږي داغه منبع داغه سرچشمه هغه وایي چې هغه مغرب دی هغه څه دی ویسټ دی چې هغه روس سلو یورپ سلو موجوده څه ولا امریکا ولا چې دا بیا تفصیل وضاحت دی بیانې چې د تهذیبو شاته کوم مذاهب او هغه مذهب یا يهودیت یا څه دی عیسایت دی چې هغه لاړو د بت پرستی د شرک د عقیده ښکار اتخذ الله ولدا دی خپل رب د پاره څو ګرځوي اولاد بچي سکی هغه وګرځوي نه په دا مذاهب کې سره لې انحراف را لې دا هم د پورا تاریخ هیستوري هغه سکی بیانې چې بنیادی طور د يهودیت او د عیسایت په منځ کې سستا فرق ستا عقاید کې شدید اختلاف ستا لیکن چې د دجالي تهذیب دی دجالي څه دی تمدن دی دغه شاته سي د کم مذهب بنیادونه دي هغه عیسایت څه دي موجوده يهودیت دي چې هغه د تحریف څه وي دي ښکار څه وي دي چې هغه د توحید د عقیده څخه څه وي دي ډیر څه وي دي دغه وضاحت تفصیل نه داس بیانې چې پر یورپ باندې په تاریخ کې مختلف سره مراحل رالو چې یو د نشاط ثانیه ورته وایي رینسانس ورته وایي دویم اسلام مذهب یو تاریخ ورته وایي چې هغه څه ورته کیږي ریفورمیشن ورته کیږي چې مطلب د قرون مسلمه چې هغه ډار کې جز دي دغه څه وسوله خاتمه وسوله
پر دې باندې د اسلامي مذهب تحریکونه یا د نشایست ثانیه سره تحریکونه سوس راپورته سو. نو په هغه تحریکو کې په هغه دغه کې د الله سبحانه وتعالى د وجود انکار هغه سو پر ځکه د کوم عیسائی مذهب بلدل یو عیسائی مذهب خپل اصل شکل صورت سو هغه نو عیسائی مذهب د علم سو مخالف، عیسائی مذهب د ترقی سو مخالف چې په دې کې د رینیسانس او د ریفارمیشن دغه ادوار په دې کې رالو د دې ساينسي پرمختګ وسو علمي پرمختګ وسو. په دا پرمختګ کې د دې په تهذیب کې مذهب مخالفت یا الحاد شغه د الله د وجود څخه تول کیږي انکار تول کیږي. پیدا د دې په دا تهذیبي پرمختګ کې دغه په سریش کې هغه داخل سو. نو ابو الحسن علي ندوي رحم الله د کتاب په آغاز کې د خبرو کوي چې ما د سوره احقاف پر مضامین باندې څومره غور او فکر کوي. الله سبحانه وتعالى ماته د قران حکیم اعجاز او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اعجاز هم څه کوي هغه ماته ښکارا کوي سره کوم چې ما سوچ وکړي چې الله سبحانه وتعالى دا آسماني کتاب چې هغه قران دی هغه په شپږم صدی عیسوي کې څه کړی نازله کړی دی او د یورپ چې کوم صنعتي یا علمي پرمختګ راځي هغه په 18مه صدیه عیسوي کې دی او د 18مې صدی عیسوي کې د دې څه کېږي ترقی آغاز کېږي او د دې د ترقی صنعتي او د علمي ترقی عروج دي هغه په 20مه صدیه عیسوي کې چې دا کوم د ایمان او د مادیت یا د هغه ذات چې هغه موږ عالم الغیب ورته ویل کېږي یا د ظاهري اسبابو د دې کوم ټکراو دی کوم څه دی کلیش دی د دې ظهور هغه په 20مه صدیه عیسوي کې کېږي او د دې مضامین د نبوت د ژبې مبارک په ذریعہ باندې او د قران په ذریعہ باندې الله سبحانه وتعالى 1400 کال مخته څه کړی دي هغه واضح کړی دي غیرت څه کړی دي بیان کړی دي. وای ماته د وجوه اعجاز د قران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت رسالت یو بل شی د مختصو هغه ښکارا سو. د بیا دی وای چې دا سوره احقاف کې الله سبحانه وتعالى جسلوري واقعیت بیان کړی دي. اولنی واقعیا هغه د اصحاب کهف ته، دویم واقعیا د اصحاب الجنتین، دریم واقعیا د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام، د دریم واقعیا د ذوالقرنین چې یو بادشاہ تیر سوی دغه واقعیا ده. وای د دې پر مضامین چې ما غور فکر کوي بس دا د ایمان او د مادیت چې دا کوم معرکه ده وای د دې هر آیت د هر واقع مضامین وای د دې خاص مضمون سره ماته نتی ماته مربوط هغه څه کېدل هغه ښکار کېدل. مثلا اوله کیسه چې الله سبحانه وتعالى بیانې هغه د اصحاب کهف د بیانې د اصحاب کهف واقعیا دا وای و ځوانانی د عیسی علیه السلام د بعثت بعد چې د رومي بادشاهانی هغه کې بادشاہ راسي هغه څه کې دکیانوس په نامه باندې هغه د بت پرستی ته برته رواج ورکول څه کې هغه غواړي. نو د دې په مقابله کې الله سبحانه وتعالى دا و ځوانان ته ایمان څه کړی او نصیب کړی، توحید څه کړی او نصیب کړی. دې دا خلاف څه کې مزاحمت کې، دا خلاف دې څه کې بغاوت کې پر توحید باندې پر ایمان باندې چنګ څه کېږي هغه پاتې کېږي. نو ابو الحسن علي ندوي رحمه الله کاش چې دا صورت یو آیات دا صورت یو مضمون یو مثال یو واقعیا وای دا هر شی هغه انسان ته د ایمان څور کی درس ورکی، مسلمان ته چې درس ورکی، د مزاحمت څور کی درس ورکی، او د کفر خلاف د بغاوت څور کی درس ورکی، او د مؤمن د لپاره د مسلمان د لپاره د ایمان د تازګۍ څخه جوړیږي هغه ذریعہ جوړیږي. نو هغه کوم بادشاہ سی هغه خلک سکی د شیشیس په نامه باندې د کیانوس په نامه باندې هغه علاقه چې د تعین وک شغه د افسوس په نامه باندې په ماینر ایشیا د ایشیا کوچک ورته په دې کې یو علاقه یو شاري افیسس په انګریزي کې ورته ویل کیږي. وای دا بادشاہ راولار سی چې توحید لار اختیاري هغه څور کې سزا ورکي، هغه څور کې قتل ورکي. نو دا ځوانان ولر سي د بادشاہ چې کوم عقیده هغه څه کې نه تسلیمي په توحید باندې پر ایمان باندې څنګه ټینګ پاتې کیږي. نو د کوم لار اختیاري هغه د اجرت او د ایمان څخه لار اختیاري
دا ظاهري اسباب دي هغه څه کوي مسترد کی دا خلاف څه کوي مزاحمت کوي دا بچا غلط عقیده څه کوي مسترد کی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا شتي وګوري شتي دا ګمان کوي چې د اصحاب کهف او د اصحاب رقیم چې کوم واقعه ده كانوا من آياتنا عجبا د زموږ د نشانیانو څخه د معجزات څخه یو عجبه څه ده واقعه ده نو دا زمانه راځي هغه یو غاری په کې دي ساخلي پناه اخلي او الله سبحانه وتعالى پر دې باندې یو خوب څکی تاریخ تقریبا 300 نه کال پر دې باندې خوب څکی تاریخ او دا مطلب یو اجازي واقعه ده ډیر خلک عادت واقعیت په دغه واقعه کې د نن په قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالى څه کړی دي بیان کړی دي دغه تفصیل په مرکه ایمان او مادیت کې څه کړی بیان کړی دي چې مطلب دغه د پاره یو سپیر سره یو سپیر د غاری پر خپل باندې کښین هغه حفاظت کی لمر الله سبحانه وتعالى د رڼا د لمر تنظیم ورته کی نسوه 300 نه کال بعد د خوب وسې کیږي روشیږي هغه کې یو معجزاتي واقعیت څه کیږي پیشیږي چې بیا د 300 نه کال تیرسي یو بل بادشاہ راغلی هغه د توحید څه کی تیودوسیس په نامه باندې هغه توحید څه یا لمبرداري لیکن دغه زمانه پاپ چی هغه بیا دا غواړي چې خلک سکی د عقیده اخرت د حشر نشر کوم عقیده د دې سي مخالف شي خلک نه راپورته کیږي اخرت ورته دا نسته نو دا بادشاہ په تایید کې الله سبحانه وتعالى هغه اصحاب کهف والرقیم هغه سکی راجوندي کی کهف معنا د غاری ولا خلک رقیم معنا یو کتبه لوها اخل څه کړي محفوظ کړي پرغه باندې دا و خلک چې هغه رکسوي هغه نمونه څه کړي محفوظ کړي نو الله سبحانه وتعالى د خلک سکی راجوندي کی هغه بادشاہ چې هغه موحدي د دسه په وکی د شپر حشر باندې د اخرت باندې ایمان او یقین لري د عقیده څخه وسی هغه تایید وسی نو په دا څلور واقعیت راځي څلور واقعیت کې د ایمان مطلب د ایمان د عقیده یا د دین آزمایشي هغه الله سبحانه وتعالى حل څو بسي د هجرت او ایمان دغه سي حل الله سبحانه وتعالى دغه بزري بنسس د خلق سي خلاص شغل دي سوي کی هجرت وکي نو دې په دوران کې د دجال مسکی تفصیل بیانې د دجال وایي وسط نغه تفصیل دې داسې بیانې چې دجال سم مراد دا یو عقیده یو نظریه یا پر ظاهري اسباب باندې ایمان او یقین او ظاهري اسباب باندې ایمان او یقین داس جوړول چې د خدای د وجود انسان غسوي هغه انکار وکي د آخرت سوي کې انکار وکي د حشر سوي کې انکار وکي پر ظاهري اسباب تدید مسبب الاسباب یا د خدای څور کې درجه ورکي نو دا اهل ایمان چې وشغه اصحاب کهف دا پر ظاهري اسباب باندې پر ظاهري عناصر باندې یا پر ظاهري وسایل د سنو ایمان نو پر مسبب الاسباب باندې دي سو ایمان نو د ایمان په برکت سره او د هجرت په برکت سره الله سبحانه وتعالى د دین په باب کې کوم آزمایش دغه څخه الله سبحانه وتعالى دې سکل هغه محفوظ کړ دا څنګه د دوی مواقع شې بیانې د مواقع بیا اصحاب الجنتین سي واقعي چې سره هغه الله سبحانه وتعالى صبر کړی دوه باغونه ور کړی نانګورو باغونه ور کړی هغه باغونه منځ کې نهر سکیش تیر سوی او د باغو شاوخوا د خرماوسی درختي باغونی او د وسایل پر د باندې فراوانی چې ظاهري نعمتونه الله سبحانه وتعالى ګرد پر د باندې کړی راورولي نو لیکن د ایمان او یقین چې هغه پر د ظاهري اسباب باندې او مسبب الاسباب چې کوم ذات دی د الله سبحانه وتعالى خالق کائنات چې کوم ذات پر هغه باندې سني ایمان او یقین ني د ایمان او یقین درنګي لکه د کارون ده چې انما اوتیته على علم عندي چې دا څه ما ته خدای پاک راکړي بس ازما ظاهري څه دي ازما د صلاحیتو یا ازما د کمالات څه ده هغه نتیجه ده په یو مؤمن هغه پوکي چې دا ظاهري وسایل دي ظاهري څه دي اسباب دي د دې شاته حقيقي
مسبب الاسباب ذات چې دی هغه څوک دی؟ هغه د الله سبحانه وتعالی دی. تا ته د صبر کمالات باندې صبر استعداد باندې صبر ذاتی نغه باندې نه دی اصل سی الله سبحانه وتعالی پر تا باندې څه دی؟ کرم دی. او صبر په کار دی چې ته د هر شي سره ان شاء الله وای، ته د هر شي سره څه وای؟ ماشاء الله وای. چې دا د الله سبحانه وتعالی منشا د الله سبحانه وتعالی سره مرضی ده، دغه برکت سره الله سبحانه وتعالی دا باغات د شان ماته څه کړی را نصیب کړی دي. نو الله پر دې باندې هم قادر دی چې باغات د ظاهري وسایل د سس کی واخلي او د ماته سکی راکی. الله پر دې هم څه دی قادر دی. نو بیا مطلب د دې څه ښکار کی لکه دا معلوم د انسان لپاره څه دی؟ هغه المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. چې د مال او د اولاد د دنیا څه دي؟ ظاهري زیب و زینت دی او دا څه کېدونکي دي؟ فنا کېدونکي دي. او اصل عقیده چې دغه د آخرت د حشر څه د عقیده ده او د دې نعمتو شاته اصل طاقت چې دغه د الله سبحانه وتعالی څه دی؟ هغه ذات دی. بیا الله سبحانه وتعالی د په دغه ابتلا او ازمایش کې څوم کې مبتلا هم کې د څخه د باغات د شان څخه هغه واخلي. همدارنګه درې واقعه دی بیانې، درې واقعه هغه د موسی علیه السلام د خضر څه ده؟ خضر علیه السلام څه ده واقعه ده چې موسی علیه السلام چې هغه نبی وو، هغه د خیر او د صلاح سو او یو منبع و څه یو سرچشمه، لیکن الله سبحانه وتعالی د امتحان او ازمایش وکي بني اسرائیل کې چا د پښتنو وکړي چې په موجوده زمانه کې تر هر چا غټ علم لرونکی هغه کم ذات دی. نو په جواب کې دا ورته ویل چې زما زم چې ډیر زیات علم څه کې هغه لري. زه خبره صحیح مو په دې معنی باندې د خپل زمانه د خپل وخت سو نبی او تر هر چا زیات علم الله سبحانه وتعالی چا ور کړی، خپل زمانه خپل نبی ته څه کړی ور کړی. لیکن د دې کوم علم او هغه په تشریعي امور کې الله سبحانه وتعالی ورته ویل چې تورسه چې دوه سمندرانو کم مجمع البحرین چې ورته وایي، دوه سمندران چې کم سنگم دي هغه کې وسړی ستا چې هغه تر تاسو لري زیات علم هغه څه کوي لري. نو موسی علیه السلام سفر شروع کی چې ورشي خضر علیه السلام څه کی پیدا کی او د خضر علیه السلام د موعده سره وسشي زار څه کوم ته وسنه کوي پښتنه نه کوي. بیا درې واقعیت پیښیږي. یو واقعیت دا چې په کشتۍ سفر کې د کشتۍ والا د دوړ سپاره کې او د څه خسنه واخلي پیسې هم نجنی واخلي، لیکن خضر علیه السلام نو لاړ د کشتۍ څخه ماته کې موسی علیه السلام څه جنوي کې پښتنه جنوي کې چې دا خلک نور سره وزین کې سوال پیدا شي. پښتنه جنوي کې دا خلک نور سره احسان وکړي موږ سپاره کو او پیسې نه رسوا خپل او د کشتۍ مرسکو هغه ته نقصان رسو. دا رنګ یو معصوم یې هغه خضر علیه السلام یې سکی قتل کی. بیا د موسی علیه السلام وزین کې پیدا شي سوال پیدا شي چې دا معصوم نپلار مشتامان رسول نه بچی مختصر رسول تاوان رسول او تعالی دې څکی قتل کی. دا رنګ درې موقع دا پیښ شي چې یو دیوالي یو کله دیوار چې هغه د میزبانیم نه کوي د دعوت هم نور کوي، لیکن باغ کلی کې یو دیوال څخه نړۍ شي او خضر الاسلام موسی علیه السلام ته دا دیوال ورسره کو جوړو. نو بیا موسی علیه السلام سمجھ کې نه راځي یو پښتنه جنوي کې دا درې سره واقعیت وسوي د دې سمجھ او بوج ماته څه کیږي هغه نه دی اصل دی لمه ته نس دا ول تاو. بیا خضر الاسلام څورته وکي او ذات ورته وکي چې دا اول ور کشتي کې موږ سپارسو مختبات چای هغه چې هر کشتي عیب نه بکشي هغه څه کی ضبط کی. نو زموږ په ماته دوه سره سړی د کشتي ضبط کې دوه خصوص محفوظ دا دویم کښنی دا کړه څه وایي د خپل صالح شجوند څه کړی دی هغه تیر کړی. دا کښنی د دې د ایمان لپاره د دې لپاره څه جوړې دي ازمایش او ابتلا جوړېدل په دې کې بس قتل مکی. او دا غرنګه چې د دیوال دی نړۍ دی او مرسکه جوړ کی دا یتیمان دي دا غو پلان نیک سړی تیر سوی وو دا په د وجه الله سبحانه وتعالى مش دا حکم راکړی دی چې د دیوال تی سکی جوړ کی اگر چې د کلی والا کری والا زموږ سره څه کړی ظلم زیاتو به کړی، لیکن موږ د یتیمان د مال تحفظ لپاره ما دا کار سکی هغه وکي. نو د اسلام ښکار کیږي چې انسان نیک عمل وکړي، نیک عمل د مرګ بعد له هم د اهل د بچان د لپاره د حفاظت هغه کیږي
هغه ذریعہ جوړیږي. نو علم دا دریم واقع الله سبحانه وتعالی د علم متعلق سکل هغه بیان کړ. مسلمانان چې دا شروع شوي علم خالی ظاهري علم نه دی، او علم چې دی دنیا غړي پراخه ده. انسان چې څومره علم کوي څومره علم سکی محسوساتو د مکشوفاتو د اختراعاتو د ساينس د ټکنالوژي په دې کې د هر څه وکړي پرمختګ وکړي. د کائنات څه دی ډېر زیات څه دی پراخ دی. په کائنات کې داسې دنیا سته چې دغه علم انسان ته څه نشي کېدلی، داسې شیان شته چې دغه علم انسان ته نشي حاصلېدلی. کائنات ډېر پراخ دی او د انسان علم هغه څه دی ډېر زیات هغه محدود دی. دغه رنګه صدرم واقع چې د په مرکه ایمان او مادیت کې په سوره کاف کې بیان شوی دغه د ذوالقرنین واقع ده چې هغه متعلق ابو الحسن علي ندوي رحم الله بیان کړی دي چې په دې کې مختلف اقوال دي چې ذوالقرنین دا خو بادشاه تیر شوی، دا خو صالح بادشاه تیر شوی دی، داسې بادشاه تیر شوی دی چې دا کم حکمرانی کم سیادت او حکومت او اختیار الله پاک د تور کړیو هغه د په ظلم کې نه دی استعمال کړی، هغه د خلکو ژوند په ترخېدو کې څه کړی دی نه دی استعمال کړی، هغه په عادل په انصاف سره څه کړی استعمال کړی دی او دغه په ذریعه د خلق خدا څه کړی دی هغه خدمت کړی دی. نو دی تفصیل څه کې د واقع تفصیل ويسالونك عن ذي القرنين هغه تفصیل په دې واقع کې څه کړی بیان کړی دی. ذوالقرنین تعین هم کړی دی ذوالقرنین داوود څوک. نو په دې کې د امام رازی رحمه الله قول د ذکر کړی دی چې دا ذوالقرنین چې و دا سکندر مقدوني و. یو روایت دا ذکر کړی، دویم روایت دا ذکر کړی چې دا سایرس و، لیکن د پر دې باندې تحقیق کړی دی. په تحقیق سره ثابت کړی دا چې دا سایرس یا سکندر مقدوني هغه نه دی. او سکندر مقدوني په دې نه دی چې هغه یونان کې پات شوی دی، هغه بت پرست او مشرک څه شوی دی، هغه پات شوی دی. او پات شي ذوالقرنین هغه موحد او مؤمن پات شوی دی. هغه د کار نه دی کړی چې هغه باندې الله سکیږي ناراضه کیږي، هغه د اقتدار په ذریعہ باندې د خلق خدای څخه کړی هغه خدمت کړی. نو د مزید تفصیل څه کې بیانې چې خلق خدا خدمت سره کړی چې الله سبحانه وتعالى د دون اقتدار کړی زید مشرق پرېوم لاړی تر اخري بارډر پرې او درګه د مغرب تر اخري سرحدو پرې دي لاړی دا ګر دنیا اقتدار الله سبحانه وتعالى د تسکی ور نصیب کی. او بیا چې د مشرق سره لورلی الته یو قوم چې هغه د بل قوم څخه ډیر زیات سو تنګ په اذیت او په تکلیف سو مبتلا و. هغه قوم سره په ژوند ډیر نه پیدي، لیکن هغه قوم ته شکایت وکړي دا یاجوج ماجوج په نام باندې یو قوم ستا چې هغه موږ لرازي او موږ فصلونه تباکي موږ سره رسي نقصانات را رسي کزم موږ سره همدردي ته وکړي دا قوم څخه موږ سکي هغه تخلاص کې تاب پر موږ باندې سي یو غټ احسان. بیا ذوالقرنین چې هغه راولار سي دي ته وایي چې په دې باره کې موږ سره مالی منفعت او مالی کومک هم در سره کو دی ورته وایي چې مالی کومک ضرورت نشته، مالی وسایل الله سبحانه وتعالى ما خپل څه کړی هغه را کړی دي، ما ته چې ضرورت شته هغه ته چې ضرورت شته چې په علاقې کې فولاد شته د فولاد څه کې راجمه کې د فولاد په ذریعہ باندې بیا د یاجوج ماجوج لپاره څه وکړي. یو سد اسکندری چورته وایي دیوال څه او هغه دورې څه کې محصوره کې هغه دورې څه کې هغه راوګرځي دا قوم د یاجوج ماجوج د عذاب څخه څه کې هغه خلاص کې. نو یې مسل فرض کې چې الله سبحانه وتعالى اقتدار او اختیار چاته ورکړي هغه پکار دي لکه څنګه شرک د دین په باب کې څه فتنه الله سبحانه وتعالى خلق سکل جنی محفوظ کل دا غرنګ معلوم څه ده فتنه ده، دا غرنګ علم پکار دی چې د علم انتساب د علم نسبت هغه د الله سبحانه وتعالى ذات انسان سکی وکي چې د علم منبع او د علم سرچشمه او عالم الغیب ذات هغه الله سبحانه وتعالى سدي هغه ذات دا غرنګ اقتدار او اختیار هغه څه دی د الله جانب څخه څه یو امانت دی پکاري په سم توګه بل انسان سکی هغه بروي کار سکی راوي لکه چا سره وستلیو سليمان ابن داود علیه السلام چې راوستلو یا اسکندر ذوالقرنین څه کړیو هغه راوستلیو. نو بیا دې بیانېم
چې دا د دجال چې کومه فتنه راځي دغه سره به دغه شان ورسره وي د دجال سره به خپل څه ورسره وي خپل دین به ورسره وي د دجال سره به مال او اسباب سي ورسره وي د دجال سره به څه ورسره وي علم ډېر زیات ورسره وي د دجال سره به څه ورسره وي اقتدار او اختیار به ورسره وي دا کتاب په اخر کې دی به کاږم چې مثلا د دجالي فتنه د مذهب په باب کې هغه کم شي دي هغه الحاد دي هغه څه دي سیکولریزم دی مذهب په باب کې الحاد سیکولریزم خدا فراموشي یا د شریعت د اسلامي احکام الهي احکام څه خلاف ورزي چې د مغربي تهذیب کې دا شی سسته هغه وجود لري دا غرنګه مال هغه څه ده فتنه او ازمایش ده چې مطلب د مغرب ګرد تګ دود چې لپاره ده هغه د مال د لپاره د ظاهري اسباب او وسایل پر هغه باندې اقتدار او اختیار د لپاره څه ده هغه ده مطلب موجوده حالات کې موږ دا وایو چې د سرمایه‌داران نظام معیشت چې په ګرد نه باندې سوی دي غوړېدلې دي دا د انسانیت د لپاره څه ده د مال په باب کې یو ابتلا او څه ده هغه ازمایش دي دا غرنګ موږ ولر چې علم او هغه د شاسر ورسره فرض کړه د جال سره ورسره علم مو ورسره هغه به دا طبيعي عناصر دا بسره واخلي داس به په قبضه او په قابو کې واخلي په طبيعي ساينسي دنیا کې به د څه ته ورسیږي ډېر اوروج تاسیس هغه به ورسیږي د په ذریعہ به انسانان څخه په ابتلا او ازمایش څخه مبتلا کی لکه اوس موجوده حالات کې مرته جایزه واخلو مطلب د ارتفیشل انټيليجنس سره لې یا د یوټیوب په باب کې یا د ورچوال چې کومه دنیا هغه کې سره ډېر زیات سره لې پرمختګ راغلی مطلب اوس د مذهب تعبیر او تشریح دغه هم خلک څه کوي د ارتفیشل انټيليجنس په ذریعہ باندې څه کوي هغه کوي یا د مفتي او د عالم څور کې هغه درجه ور کوي صحیح دغه رنګه د اقتدار او د اقتدار په باب کې کوم د عالمي ارګنایزیشن مرسوک هغه وګورو دغه سمور جایزه سوک هغه واخلو هغه پر ګرد دنیا باندې دي حاوی دي دنیا په خپل اشارو باندې سکی چلی د دنیا لپاره دی نظام سیستم څه کړی هغه جوړ کړی دي د عالمي ادارو په ذریعہ باندې ارګنایزیشن په ذریعہ باندې دنیا څه کړی د محکوم کړیم ده او دنیا خپل غلام هم څه کړی ده هغه جوړ کړی ده نو مطلب د دجال سره هم دغه طاقتونه سي هغه ورسره د دجالم چې مطلب یو خود د وضاحت پورا په تفسیر کړی دي چې يهودیت او نصرانیت چې د دجال کوم ازمایش ابتلا او دغه پسې پوښت کوم تهذیب تمدن دی هغه مغربي تهذیب تمدن دی چې هغه د نور دنیا د لپاره جوړیږي د ازمایش د ابتلا هغه ذریعہ او سبب څه کیږي هغه جوړیږي نو به بهترینه کتاب دی خپل موضوع باندې د کدا موږ وایو چې مطلب موجوده حالات جایزه موږ واخلو د خپل معاشري او سماج جایزه موږ واخلو یا د فرد او د اجتماع مرسته واخلو معاشره واخلو فرد په دغه امریکا ایمان او مادیت کې دي څه دي مخامخ دي چې د ایمان په لار باندې زی د خالق کائنات د رب کائنات لار دي سکی اختیاري هغه د هر وسایل د هر سبب شاته الله سبحانه وتعالى موږ د وسایل د اسباب د اختیارېدو څخه کړی نه راګرځول لیکن الله سبحانه وتعالى موږ سره شوول دي چې دا وسایل او اسباب چې طاقت اچي هغه کم ذات اچي هغه الله سبحانه وتعالى سکی هغه چې الله سبحانه وتعالى پر دې باندې قادر هم دي چې هغه د وسایل او اسباب څخه د اثر او تاثیر سکی هغه ختم کی نو مؤمن په تور سبب وسایل اسباب دې سکی خامخا اختیاري لیکن پر د اسباب وسایل باندې بدسنی ایمان او یقین بنی ایمان او یقین په چا باندې پر رب کائنات باندې نو داغه د دجال مې سکی پورا وضاحت دی په داغه باب کې چې دجال وایي ودی تاغه مکر توای دجال وایي وسته دروغ توای دجال وایي وسته هغه فریبو دوکه توای چې مطلب دا کوم نظام ترتیب چر روان دی دا ګرد کاغه عقاید د دجالي عقاید جایزه واخلو کده د دجالي نظریات مرسه واخلو جایزه واخلو کده د دجالي نظام مرسه واخلو هغه جایزه موږ واخلو کده یورپ د ساينسي پرمختګ مرسه واخلو جایزه واخلو کده یورپ د اقتدار د اختیار د علم
د دې د مالیاتي نظام د دې د عقیدې او د فکر دا ګورشن مو نظر واخل په هغه کې الحاد ستا په هغه کې دهریت ستا هغه پر اسباب باندې یقین ستا هغه د خالق کائنات د رب کائنات څخه تاسو کې هغه لري کې نو د پوره څه کې وضاحت کې او بیا دی وایم چې دا د عیسایت او د يهودیت په منځ کې اگر چې څه فرق او اختلاف ستا لیکن دا برته څه دي سره یو دي او د دې د یووالي په نتیجه سره غسر علی یو تهذیب مخترعلی چې هغه پر اسباب او پر مادیات باندې دغه څه دي ایمان او یقین دي هغه الحاد او پر شرک باندې پر دهریت باندې پر سیکولریزم دغه څه دي بنیاد دي دغه یو رنګ ویکسین موږ بولو دغه لپاره یو نصاب موږ بولو دغه لپاره تریاک او علاج دي هغه د قرآن حکیم دغه صورت دي چې هغه د مادیات څخه د زوایر څخه د اسباب څخه مرسکی موږ ذهن منتقل کی د چا طرف ته کی د خالق کائنات و طرف ته کی اخر دې وضاحت کی چې د دجالی فتنې ظهور کیږي مطلب دا پښلم صدی اسوي کې بد مغربي تهذیب مغربي تمدن دا سي هغه د عروج او یو انتها ته بس کیږي هغه رسیږي دشته د يهوديان شکم دي هغه پر د نظام باندې مکمل سکیږي هغه غالب کیږي او بیا د کله دجال ظهور هم کې هغه پچا کیږي په يهودي کې بکیږي هغه مقام چې د اخري د مادیت او د ایمان اخري مرکز کیږي هغه هم چیر کیږي په فلسطین کې کیږي نو کوم څه غوړ فکر وکړو موجوده حالات سو اخلو جایزه واخلو ډیر شان هغه سکیږي مستوازی کیږي مرتسه کیږي هغه ښکار کیږي مطلب عیسایت اگر چې آسمانی دین دی آسمانی مذهب دی يهوديت آسمانی دین دی آسمانی څه دی شاته تورات هغه څه دی موجود دی لیکن که د يهودو موجوده فکر د يهودو ساينسي پرمختګ د يهودو نظام د دې د عقاید نظریات مرسته واخلو جایزه واخلو هغه د آسمانی تعلیمات څخه هغه د آسمانی فکر څخه هغه د آسمانی عقیده څخه هغه د مال په باب کې کدي کده علم په باب کې دي کده اقتدار او د اختیار په باب کې دي کله دې کوم تحریکونه دي لکه د زیونیست کوم تحریک دي دغه مرزه جایزه واخلو بس هغه ګرځه پر وسایل باندې هغه یقین دي پر اسباب د دې سړي یقین دي او چې د رب کائنات دي د دې سړي هغه ویل دي دا کتاب یو مختصر خلاصو یو بهترین کتاب دی د مطالعه وړ کتاب دی او د ډیر کوم صفات تقریبا 150 صفات باندې سړي مشتمل کتاب دی د دوه کتاب لیکل شوی دوه ډیر بهترین کتابونه یو دجالی فتنه کې بنیادی خط و خال هغه د سوره کهف څخه دی تفسیر دی هغه مولانا مناظر احسن ګیلانی رحم الله څخه لیکلی او دویم دا کتاب معرکه ایمان و مادیت دواړه پر خپل موضوع باندې بهترین کتاب په کار دی د سوره کهف په دې باندې مرسکو تلاوت هم د هفتې پر بنیاد هر جمعه مرسکو او دې پر مضامین باندې موږ سره خلاص د دې هر فرد هغه د دې ازمایش ابتلا سره دی هغه مخامخ دی نو خاص د ایمان لار ده د رب کائنات پر لار باندې تک دی د شریعت او د الله خپل غلام څخه کېدل دي بنده او غلام جوړېدل دي الله سبحانه وتعالى او د خپل صلاحیتونو خپل استعدادونو د ذات د ځان نه ګړل د الله طرف څخه څه ګړل یو ادهار یو پور دی الله سبحانه وتعالى مرسته کړی دا کړی د دنیا څخه ګړل ارزي ګړل او دا رنګ د حشر او د آخرت باندې ساتل ټوس کامل ایمان ساتل کدا صفات مشکله سي د مشرک کوم خرابین د معاشري د خرابین سبب هم دغه شی دی چې خلکو مادیت پرستی هغه سسول عام اسول او دا رنګ ایمان او د آخرت ژوند د خلکو د فهم او فکر د نظریه د کدي سره هغه وتیات کمزوري سو نو الله تعالی دې مشتو فکر راکړي د ایمان لار مشتو اختیار د مادیت پرستی څخه مرزان سو غره ورزو چا به ځینې سوال یې غوښتنه کوي که موږ په نننۍ زمانه کې وګورو نه یو ایمان دی سر یو مادیت دی او یو مسلمان دی یو کافر دی سر د کافر چې کومه توجه ده سر هغه چې دی پر مادیت باندې ځکه چې دی عقیده نه لري د ایمان سره د تعلق نشته او د ترکیې کړی زیات په مادیت کې دا د په زړه کې نه سکون سنغسته عرب ممالک سر مغرب ممالک سر دې کې د ورځې په سوو خلک خپل ځان خودخوشاني کوي او بل خوا که موږ وګورو سر مسلمانان دي نه د دې توجه اوس د ایمان بجای مادیت زیات شوې ده
ځکه چې دی په دې کې ترقي ویني د عرب ملک ته مغرب ملک ترقي کړی ده نه په دې کې هم د ترقي ویني او د دې توجه ته ایمان بجای دی مادیت کړی ده او دی باید چې په بځان کومې طریقې راولي چې د مادیت بجای ایمان مادي توجه ورکړي سوره کهف سره سره او داسې نور کومې طریقې دي چې دی پر هغه باندې عمل وکړي. ډېر ښه سوال یې وکړي چې مطلب هغه کومه لار ده چې مسلمان د مادیت پرستي څخه څه شي هغه بچاو شي او دارنګه د ایمان په لار دی شي هغه برابر شي. نو الله سبحانه وتعالی د دنیا لره انما اموالکم اولادکم فتنه یا دنیا سره الله سبحانه وتعالی له لعب کله تماشا څه کړی دا ګرځولې د دنیا څه ده هغه یو آزمایش د دنیا څه ده یو ابتلا ده الله سبحانه وتعالی د امتحان لپاره د دنیا مرسته کړی موږ راستولې. نو په دا دنیا کې خالق کائنات رب کائنات مرسوک هغه نو کوي هغه موږ همیشه څه وساتو یاد وساتو دا هغه حکم ته مرسته ورکو ترجیح ورکو دنیا هر سبب هر وسایل به طور سبب به طور وسیله مرسوک به طور ضرورت مرسوک اختیار کو هغه باندې ایمان او یقین سوک هغه نو وساتو ایمان پر شابه نو وساتو پر مسبب الاسباب ذات باندې سوکو هغه وساتو وسایل موږ اختیار کو لیکن پر وسایل باندې موږ ایمان او یقین هغه نه ایمان او یقین پر چا باندې پر رب کائنات باندې رب کائنات مرسان څو ګرځو بنده وګرځو دا رب رضا مرزان تسوک هغه معلومه کو چې دا رب په څه راځي کېږي رب په څه کېږي ناراضه کېږي دا شی مرته ذاتی ګټه یا ظاهري ګټه د مرشاته کېږي موږ دا چې ورلد ویو جوړ کو چې هغه موږ ته راوښي چې کوم شی حلال دی او کوم شی څه دی هغه حرام دی اسلامي تعلیمات هغه مرسوک راژوندي کو اسلامي لکه اوس د ابو الحسن الندوی رحمه الله دغه متعلق چې موږ ویل چې موري د تربیت کړي سوره کهف ته څه کوي هغه وایي د تلاوت څخه د ذهن منتقل مضامینو طرف ته دارنګه مغربي نظریات مغربي تصورات چې هغه د الحاد د کفر د سیکولریزم د خدا فراموشي د آخرت فراموشي په ماحول کې څه سوي وجود هغه څه کړی دی پیدا کړی دی دا هغه متعلق موږ یو تنقیدي نظر وساتو چې مطلب هغه کوم نظریات کوم تصورات د مغرب سره موږ لسه کیږي هغه راځي هغه که خود ما صفا او دع ما قدر کې صف دغه شی مفید شی فائدې والا شی هغه د خدا فراموشي د آخرت فراموشي څخه نه ګرځي ذریعہ او سبب نه ګرځي هغه مرسکو اختیار کو خدای دې نه کې داسې نظریه داسې تصور داسې عمل چې هغه د آخرت څخه د دین څخه خپل شریعت څخه مرسکي دیر کې پکار به مرسکو اجتناب څوک هغه جنیو او آخرت مخ خپل څه جوړ کو مطمع نظر هغه څوک جوړ کو مطلب ظاهري دنیاي نفع دغه څخه مستفید کېدل په کې څه نشته حرج نشته لیکن د شریعت د حکم په کې مرسوک اتباع وکړو چې الله یا الله رسول صلی الله علیه وسلم په دا معاملې کې دا شی اختیار کړ ناراض کیږي خو نه یا دا حرام ارتکاب خو پدې کې هغه نه کیږي دا شان مشکل وسته ان شاء الله او دا مادیت پرستی سره د روحانيات او د مادیت څخه دی یو جنگ دی کله روحانيات لار موږ اختیار کو الله سبحانه وتعالى بز موږ ذهني سره کې د ایمان سره د روحانيات سره سسته اطمینان الا بذكر الله تطمئن القلوب دې څه اطمینان قلب الله سبحانه وتعالى څخه ورنصیب کی مادیت المال اصحاب کهف د معاشره سره سس ټکراو سم مزاحمت لري سکل اختیار کله الله سبحانه وتعالى دې صبر کی درې سوا نه کاله پر دې باندې سکی یو خوب باندې را لې او الله سبحانه وتعالى په امتحان کې د سکل کامیاب کله او سکل سر خروي کله نو موږ د روحانيات لار د شریعت لار د الله او د رسول اطاعت لار څخه اختیار ان شاء الله د روحانيات برکت سره د کوم نفسیاتی عوارض دغه سره معاشره سره ښکار ده د دې د مادیت پرستی او بای پروډکټ دي د الله سبحانه وتعالى مرسکی خلاص ممکن افي صاحب زما سوال دا دی چې د فتنو دور دی او د مادیت دور دی موږ لا یو بیسته مسلمان فرد زموږ د پاره څه پکار دي موږ سهارات او لاړ سو د فتنو او د شیطان پرستی یا نفست پرستی یا هوا پرستی
دا د پرېښودو لپاره د مخنیوي لپاره موږ ولاړ سو دغه ته صحرا ته ولاړ سو کنه په دغه شهر کې دغه سوشل میډیا په دور کې د یوټیوب په دور کې موږ خپل ایمان او خپل اولاد او خپل چې کوم دین دی دا څنګه بچاو کو موږ ته خدا دین یا د ایمان دی په مفت حالت کې ملاو شوی دی موږ دا څنګه بچاو کو خبر هغه چې هغه مطلب په دنیا کې داسې مذاهب شته چې هغه کې رهبانیت شته. رهبانیت څه معنی؟ هغه ته معاشره او سماج څه کوي پرېږده کوشش نشیني څه کوي اختیار کوي. په اسلام کې لا رهبانیت فی الاسلام، په اسلام کې څه نشته؟ رهبانیت نشته. اسلام کې به ته په دنیا کې څه کوي ژوند تیرې لیکن ایمان او د الله منشا او رضا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا به څه کوي اختیاري. دغه مادیت پرستی دغه الحاد دغه سیکولریزم څخه د څخه ځان څه کوي هغه محفوظه کوي. معاشره کې به ژوند تیرې دنیا به اختیاري په تور سبب به څه کوي اختیاري لیکن خالق کائنات رب کائنات چې دغه د وسایل اسباب څه کړی پیدا کړی دي هغه به ته ویرینه بس په دنیا کې څه کوي مطلب د دینی تعلیم دینی تربیت د خپل اولاد د انسان سکی په ښه طریقه سوي چې د مادیت چې کوم ماحول دی د انسان به څه کوي اجتناب کوي او درنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومي طریقې مشترک شولې دي اللهم لا عيش الا عيش الاخره چې مؤمن ورلد ویو دا جوړ شي اصل حقيقي نعمتونه الله سبحانه وتعالى دا ماته چیر راکړي په آخرت کې به راکړي. د دنیا نه زموږ لپاره څه یو ازمایش دی څه دی یو ابتلا ده په دې کې به څه کوي د الله د منشا او د مرضي مطابق به څه کوي ژوند تیري. چې موږ بچیانو بهترینه څه وکړو تعلیم تربیت وکړو بچیان په دا مادیت پرستی یا دغه چې کوم عوامل دي چې دغه په ذریعه معاشره کې دا سیکولریزم یا مټریالیسټیک اپروچ څه کیږي خلک څه کوي اډاپټ کوي دا شان موږ دې خبر کو او د ایمان په تقاضو یې مرسو خبر کو په شرعي احکام یې مرسو خبر کو به ان شاء الله په دغه معاشره کې په اساني د دین د شریعت کلار مشتلي سو د ماجد پرستی خزان څه کوي سو هغه راځوي. کاری صاحب بس درې سواله ذوالقرنین بادشاه نبی و که نه اصل خبر ده د قرآن حکیم کې الله سبحانه وتعالی د وضاحت نه دی کړی دا وضاحت کړی دی چې الله سبحانه وتعالی ته اقتدار او اختیار ورکړی دا اقتدار او اختیار د په عادل په انصاف سره سکی د خلکو په خدمت کې سکی هغه استعمال کی او قرآن حکیم دی وضاحت نه دی کړی چې ذوالقرنین دا نبی وو یا نو. ذوالقرنین په کومه زمانه کې تیر شوی وو په کوم علاقو په کوم خطه کې تیر شوی وو د دې وضاحت قرآن حکیم هغه نه دی کړی. اول خبر ده چې د تاریخ د ډیر مختصر اصل لري ریکارډډ تاریخ د ډیر تاریخ په ذریعه لام مرسنوس کولای قرآن کې وضاحت نه دی کړی. قرآن د هر مضمون هغه پیلو ست مخته ذکر کوي چې هغه کې د مسلمان لپاره د مؤمن لپاره سي د عبرت سامان هغه سي موجود دي. د دې وضاحت قرآن حکیم نه دی کړی دا نبی وو او کنو لیکن تاریخ په ذریعه لام ته تعین نشي کولای چې دا نبی وو کنو یا په کومه زمانه کې د څه سویو تیر سویو وجه دا چې تاریخ انساني ژوند هغه ډیر پراخ دی. تاریخ ریکارډډ تاریخ دغه دورانیه چې دغه څه ده ډیره محدوده ده. دا تعین نو نس کولای چې اسکندر په کومه زمانه کې دا ذوالقرنین په کومه زمانه کې تیر سویو د نبی وو او د نبی نو. کاری صاحب یو بل سوال دی د حیثیت مسلمان موږ د دینی مسایلو پوچ د اے آی چیټ جی پی ټي د دې څخه کولای شو کې نس کولای آیا چیټ جی پی ټي اے آی مشت صحیح اسلامي معاشره صحیح اسلامي مسلې ال راکوي کې نه راکوي دا په دنیوي معاملاتو کې دا څه کوي کله کله د گمراهي د خطا څخه جوړیږي سبب جوړیږي. د دین معاملات څه ده ډیره حساسه ده صحیح بیا موږ وایو چې دا د دې د روان د کومه ځای ستاسو د ویست د مغرب څخه د روان دا به تور یو سپورټیو ټول هر شي کې څه کوي استعمالوي سي لیکن پر دې باندې ته د دین په باب کې چې هغه د روحانيات څه ده یو دنیا ده صحیح هغه کې پر دې باندې اعتماد نه سي کولای په تور سپورټیو ټول هر شي کې څه کوي
هغه استعمالوي چې لکه پر دې څخه فتوا اخیستل د دې څخه حلال او حرام معلومول دا د چا کار دی؟ دا د مفتي صاحب د عالم دین څه دی؟ هغه کار دی. د اي اي په ذریعه موږ څه کوی سو هغه نس کولی په تور سپورټ چې د دنیا لپاره شوبه کې موږ څه کوی سو یوټیلایز کوی سو استعمالوي سو. قاری صاحب یو دریم آخري سوال دی. تا اوس یو خبره وکړه تاله په اسلام کې ربانیت نشته، بیا چې دا زموږ کمې خانقاوې دي په دې کې موږ ډېر خلک داسې وینو چې مطلب هغو خلافان اختیار کړی دی، مطلب دی کډ وسیږي معاشرې ته نه راوځي، بس خپل ذکر دی اذکار دی دی په خانقاو کې د دې باره کې ستا څه نه خانقاه خپل تصوف چې موږ دې ته وایو تصوف هغه یو پرې دنیا دغه تزکیه نفس ده یو مستقله څه دنیا ده یو دغه خپل مستقله څه طریقه ده تزکیه نفس وایي و دغه ته چې انسان په شایسته په اخلاق فاضله سره د نفس سي مزین سي او په اخلاق رذیله څخه د نفس سي هغه پاک سي نو په اخلاق فاضله مزین سي د اخلاق رذیله څخه د نفس سي هغه پاک سي. نو تصوف هغه لکه یو استاد شاګرد تصور کی د فقه علم ورکی د قران تصور کی علم ورکی د حدیث تصور کی علم ورکی. تصوف بیا هغه مرشد دی هغه د خپل مرید څخه کی اصلاح نفس کی. اسلام د تعلیم ته نه درکې اصلاح نفس حکم درکې د تر دا نظر سوای چې بالکل ته د معاشري سس دې معاشرت څخه هغه پرېږده واده مکوه کاروبار مکوه نوکری ملازمت مکوه اسلام دې څخه تاسو کې هغه نه راګرځي. لیکن کله سړی د خپل رب سره د مناجات لپاره ذکر عبادت لپاره یکسوي سکی اختیاري یا د فتنو معاشره د فتنو د ازمایښتو څخه هغه دغه څخه څه کې اجتناب کی خلوت ته ځي واجبات سم نسته حرج نسته.